هر حساسه مسله هغه په سیاست کې ورمنډي یا سیاست چې کوم دی بې حسه خلکو بې ضمیره بې غیرته خلکو چې کوم دی د حساس مسلې نه هم یو سیاسي مسله جوړ دا مولیان مونږ ته فتوا راکوي یا حکومت ته فتوا ورکوي نو پخپله باندې ولې نه ځي هلته کې یو ګوټ اوبه چې کوم دی ورسومه نو دا هم نشي کولی د خپل دومره اهم او دومره حساس او دومره ضروري فرض نه چې کوم دی ولې صرف نظر کې ولې د هغې نه سترګې اړې راړې بسم الله الرحمن الرحیم 11 اپریل بروز جمعرات په اسلام آباد کې د قومي اتحاد په نوم باندې یو کانفرنس منعقد شو چې د دې کانفرنس انعقاد د جمعیت العلماء اسلام سربراہ مولانا فضل الرحمن صاحب دا کړی په دې کانفرنس کې د مختلف مکاتب فکر د دیوبند اهل حدیث بریلوي مکتب فکر او دغه رنګ جماعت اسلامي وغیرہ د هر مکتب فکر نه د امت غمخوارانو چې کوم دی شرکت کړی وو او په دې دا کانفرنس د زموږ د مظلوم مسلمانانو اهل غزا چې کوم مسلمانان دي د هغې د حوالې سره منعقد و چې موږ څه طریقې سره د هغې مطلب دا مدد او تعاون کولی شو د هغې متعلق یو مشترکه اعلامیه جاري کولو دپاره مشترکه لایحه عمل طی کولو دپاره کانفرنس منعقد په دې کانفرنس کې د ټولو مکاتب فکر علماء کرامو مولانا فضل الرحمن صاحب مفتی تقی عثماني صاحب دغه رنګ د جمعیت اهل حدیث علامه ابتسام الهی او دغه رنګ د بریلوي مکتب فکر مفتی منیب الرحمن صاحب دغه رنګ د جماعت اسلامي نه سینیټر مشتاق صاحب او نور چې څومره علماء کرامو ټولو متفقه طور چې کوم دی دا فتوا جاری کا چې په ټولو مسلمانانو حکومتونو باندې د دغه مظلوم مسلمانانو عملی مدد او نصرت چې کوم دی دا فرض شوی دی د خپل فرض چې کوم دی دا ادا کی اوس دا مطلب یو داسې اقدام و چې پکار دا چې د دې ستاینه کړې شوې وي او په دې باندې د دې علماو چې کوم دی تعریف کړې شوې وي او مطلب مونږه په دې موقف باندې د دې سره شاته چې کوم دی دا ولاړ وي خو همیشه دپاره څنګه چې کېږي په پاکستان کې په دې قوم کې بعضې خلک داسې وي چې هغه هره حساسه مسله هغه په سیاست کې ورمنډي یا سیاست چې کوم دی په هغې کې ورمنډي کومو خلکو ته چې د سیاست هغه بخار لګېدلی وي هره مسله کې سیاست چې کوم دی لټوي همدغه رنګې بعضې بې حسه خلکو بې ضمیره بې غیرته خلکو چې کوم دی د حساس مسلې نه هم یو سیاسي مسله جوړه کړو په دې باندې مختلف قسمه ګټ یا د خپل ګنده ذهنونو اظهار چې کوم دی هغه وکړو او هغې دا وایي چې دا مولیان مونږ ته فتوا راکوي یا حکومت ته فتوا ورکوي نو پخپله باندې ولې نه ځي نو ګوره د دې خبرې جواب دا دی د دې سوال نه پته لګي چې کوم انسان دا سوال اوچتوي چې دا دومره بې غیرت او بې ضمیر او بې حسه انسان دی چې تر اوسه په دې مسله باندې زره تحقیق نه دی کړی چې موږ د خپل مظلوم مسلمانانو مدد او نصرت څنګه کولی شو کوم انسان هم چې په دې خبره باندې څه ناڅه تحقیق کړی وي چې یاره موږ د دغه مظلوم مسلمانانو مدد او نصرت څه طریقې سره کولی شو نو اب دې نتیجې ته رسېدلی وي چې انفرادي طور هلته تګ او د هغې سره ودرېدل او جنګېدل دا خو ډېره غټه خبره ده که انفرادي طور یو انسان دا وغواړي چې زه هلته کې یو ګوټ اوبه چې کوم دی ورسومه نو دا هم نشي کولی وجه څه شی ده چې هلته انفرادي طور ته مدد نشي کولی هلته کې یو حکومت چې کله څه اقدام وکړي نو حکومتونه هلته کې چې کوم دی تا رسولی شي انفرادي طور یو انسان هغه ځای ته نشي رسېدی نو دې د وجې نه علماو چې کوم دی حکومتونو ته خپله شرعي ذمهواري پوره د میډیا مخکې پوره د عوامو مخکې چې کوم دی دا دوباره وریاده کا او هغې ته وویل اوس په کار دا چې دا قوم دا ودرېږي دا 25 کروڑ عوام راپاسي د دې خپل حکومت نه تپوس وکړي چې ته د خپل دومره اهم او دومره حساس او دومره ضروري فرض نه چې کوم دی ولې صرف نظر کې ولې د هغې نه سترګې اړې راړې د خپله شرعي ذمهواري چې کوم دی ته ولې سرته نه رسې نو د دې کولو په ځای چې کوم دی مونږ په هغو علماو باندې تنقید شروع کړو دومره مطلب دا د امت د وحدت یو مظاهره چې کوم دی هغه مونږ دغه که اول خلک د اعتراض کوي چې مولیان خپلو کې اختلافات کوي او فرقواریت کوي او هلته داسې کېږي دلته داسې کېږي چې کله علما راپاسې د فرقواریت او هر یو شي چې کوم دی هغه یو طرف ته کو متفقه طور کېناسته تاسو ته یو متفقه طور چې کوم دی یو فتوا درکا نو اوس پکې دا خبرې چې کوم دی راووتې چې مطلب دا دی خپله ولې نه ځي او دا ولې نه کېږي هر سړی به خپله ځي مطلب چې د تلو لاره وي افغانستان سره جهاد مطلب شوی دی د هغې په ملک کې زمونږ د دې ملک نه چې کوم دی مطلب دا دی عوام هم تلي دي علما هم تلي طلبا هم تلي هر سړی تللی ولې هلته تګ چې کوم دی دا ممکن و په هغې کې حکومت وقت چې کوم دی دا رکاوټ نو د بل ملک حکومت ته مخې ته چې کوم دی راتلی شو نو دغه رنګې
دارنګې که دلته ممکن وي نو هم به علماو کړی وی، خو چونکې ممکن نه ده نو دې د وجې نه حکومت ته خپله ذمهواري چې کوم دی دا ور یاده کړه. پکار دا ده چې موږ دلته د علماو سره ودرېږو، د هغې ملاتړ جوړ شو، د خپل حکومت باندې پریشر راوړو، دباو راوړو چې هغه چې کوم دی د فلسطین د مظلوم مسلمانانو سره ودرېږي، څه ناڅه کومک چې کوم دی دا وکړي عملي طور.